السلام علیکم. که چېرته تاسو ته خپل کپیل خروج نهایي ولګوي او یا د خروج نهایي لګولي وي، نو بیا تاسو د دغه کپیل نه علاوه خپله کفاله کولی شئ او که نه. یا چېرته تاسو په یو کمپنۍ کې موجود یي او د دغې کمپنۍ نه تاسو وتښتئ، نو تاسو ته کم مشکلات سازیدی شي یا تاسو ته د دغې کمپنۍ کپیل کم مشکلات سازولی شي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دې په باره کې معلومات درکوم. که ویډیو مو خوښه شي نو د ملګرو سره مخکې شیر کړئ. که چېرته تاسو ته خپل کفیل خروج نهایي ولګوي یا د خروج نهایي لګولي وي، نو د سعودي د جوازاتو مطابق تاسو هیڅکله هم خپله کفاله نشئ کولی. هغه په یو صورت کې ممکن ده که چېرته تاسو دغې کفیل ته ریکویسټ وکړئ چې زما دا خروج نهایي کینسل کړه او ماله کفاله راکړه او هغه داسې وکړي، نو بالکل تاسو بیا بل کفیل ته یا کمپنۍ ته کفاله کولی شئ. اوس زیات ایجنټان او زیات کسان داسې دي چې ما د پیسې راکړه او زه به درته بغیر د کفیل نه دا کوم کفیل چې ستاسو دی د دې نه علاوه به زه تاسو له ټرانسفر یا کفاله وکړم. نو بالکل دا ممکن نه ده. دا افیشلی د سعودي د قانون مطابق د هغوی چې کوم جوازات دي د هغې مطابق تاسو د دغې کفیل نه علاوه بیا ټرانسفر نشئ کولی. بل اوس که چېرته تاسو په یو کمپنۍ کې او تاسو ته څه مسلې دي، تنګ یې په دغې کمپنۍ کې یا تاسو د کوم کار دپاره راوستي یې هغه کار درته نه اخلي یا درته پیسې په ټایم نه درکوي یا د کفیل د طرفه مسلې دي او تاسو وایئ چې موږ به د دې کمپنۍ نه وتښتو، نو تاسو ته کمې مسلې سازیدی شي. اول نمبر، که چېرته دغه کمپنۍ تاسو ته خروب درپسې ووهي، تاسو له مطلب خروب درکړي، نو بیا تاسو ته 60 ډیز میلاو شي، 60 دن تاسو ته میلاو شي. په هغې کې بیا تاسو خپل وطن ته واپس راتلی شي او تاسو بلې کمپنۍ ته هم کفاله کولی شي. د هغې نه علاوه که دغه کمپنۍ تاسو پسې خروج نهایي ولګوي، نو بالکل تاسو بیا هېڅ هم نشئ کولی. تاسو سره 60 ډیز میلاو شي، په دغه کې صرف تاسو خپل وطن ته واپس راتلی شئ او که مطلب په دغې 60 دن کې تاسو واپس رانشئ او پاتې شئ، نو بیا به تاسو بلیک لیست شئ. د دې نه علاوه کمپنۍ په تاسو باندې خرچې کړي وي، تاسو یې راغوښتي یې، نو هغه تاسو مطلوب کولی هم شي. نو چې تر څو پورې ستاسو بیا د هغې کیس نه وي ختم شوی چې په کوم کیس کې تاسو مطلوب یې، نو نه تاسو بیا خپل وطن ته راتلی شئ او نه بیا تاسو د دغه ځای چورته کیدئ، ځکه چې په تاسو باندې کیس وي. چې کیس کلیر شي بیا تاسو کفاله هم کولی شئ او خپل وطن ته هم تللی شئ. د دې نه علاوه که چېرته دغه کمپنۍ هېڅ هم ونه کړي، نه درپسې خروب ووایي، نه درپسې خروج نهایي ولګوي او نه مطلوب کړي او تاسو داسې پرېږدي، نو بیا تاسو که اقامه کې ورځې وي، مطلب اقامه هم اکسپایر نه وي، نو د اقامې د اکسپایر کېدو پورې تاسو انتظار وکړئ. چې کله مو اقامه اکسپایر شي، نو بیا تاسو بلې کمپنۍ ته ټرانسفر هم کولی شئ او واپس هم خپل وطن ته راتلی شئ.